دته پته ولګېده چې یو صحابي سره د دوانو جانو د سردار حدیث مبارک دی. امام مسلم رحمت الله علیه مسلم شریف کې دا روایت را نقل کړي، یوه میاشت 30 ورځې 30 ورځې هغه یو حدیث د پاره سفر او مزل کولې چې لاړو حضرت عبدالله رضی الله عنه سره هغه حدیثو چې هغه د رسول الله مبارک نه اورېدلو هغه ته نزد کړو، واپس خپل کلی ته راغلو. هغه داسې خلک وو چې د یو حدیث د پاره 30 ورځې مزل کولو. خفه کېږو به نه، مونږ عقل هم کار کوي، دماغ هم کار کوي، دواړه سترګې هم کار کوي، دواړه غوږونه هم کار کوي، اذان پې مورو، خپې هم سمې دي، لاسونه هم سم دي. دا هر څه د صحابو سره مو خو هغې ته به چې پته ولګېده دې ته یې نه کته چې دا وختي دی او که دا ناوخته دی، دې ته یې نه کته چې دا لرې دی او که نږدې دی. یو میاشت فاصله کې مزل شروع کې د څه دپاره چې د الله دا دین زده کړو. ما او تا ته هم پکار دي. ډېر خلک به یې چې 15 وخته منځونه کوي خو د مونځ په طریقه نه پوهېږي. خفه کېږو به نه، دا هغه خبرې دي چې ما او تا یې په خپلو سترګو باندې وینو. ډېر خلک به داسې تاسو په زمانه ډېر لیدلي، مور یې مړه شوي، پلار یې مړ، جنازګاه ته لړ شي، جنازه نه ورځي. نو ما او تا ته پکار دي چې په هفته کې یو ورځ صرف نیمه ګنټه دا مونږ خپل مشوره باندې دا را یو ځای کو چې یاره پلانې د جمعې شپه، د هفتې شوه، د اتوار شپه دا مونږ مقرر کو. دلته دی مولي صاحب نه ځان په دې خبرو باندې پوه کو چې جنازې مونځ دپاره او 10 نینو تیمم به وخو که نه به وخو. جنازې مونځ کې کم فرض دي، مونږ 15 وخته مونځ کو چې ځان پې پوه کو. نو دا زمونږ لویه کمزوري ده. ما او تا ته پکار دي چې په دین باندې ځان پوه کو. خو چې کم کس د دې خبرې اراده وکړه، دا ما چې کومه بیان کا، کم خلکو کم انسان چې د دې خبرې عزم او اراده وکړه چې زه به د نن نه پس نه د الله دین دا لږ غونته کې وخت وقف کوم او ځان به پې پویه کوم. نو راشي د هغه باره کې حضور مبارک څه فرمایي؟ من احب ان ينظر الى عتقاء الله من النار. څوک چې د دې خبرې انتخاب کوي، محبت کوي د دې خبرې سره چې زه هغه خلک ووینم کم خلک چې الله جل جلاله د جهنم نه آزاد کړي دي، هغه خلک ووینم چې الله جل جلاله د جهنم نه آزاد کړي دي. دا الله نبی فرمایي فلینظر الی المتعلمین. نو بیا چاته وګورئ؟ دا الله نبی فرمایي متعلمین او طالبانو ته وګورئ. طالبان څوک دي؟ طالبان هغه خلک دي چې هغې اراده وکړي چې مونږ به د الله دین زده کوو، بس دا طالب العلم دی. دا الله نبی څه فرمایي؟ وایي چې څوک د دې خبرې محبت کوي چې زه هغه خلک ووینم چې الله جل جلاله د جهنم نه آزاد کړي دي. دا الله نبی څه فرمایي؟ چاته وګورئ؟ طالب العلمانو ته وګورئ. کم کس چې طلب د علم شروع کو، دا الله نبی فرمایي دته وګورئ. او بیا حضور مبارک قسم خوري فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا كتب الله له به بكل قدم عبادة سنة. کم یو طالب العلم چې د علماء دروازو ته ورځي او د الله دین زده کوي، نو یاد ساتئ چې کله دې د الله د دین د زده کړې دپاره یو قدم اخلي، رب ذوالجلال ورته په یو قدم د پوره کال عمره اجر او ثواب ورکوي. څومره فضیلت دي چې کله یو کس دا اراده وکړه چې زه به د الله دین زده کوم او دې کله یو قدم والي، نو په یو قدم دته رب ذوالجلال د پوره یو کال عمره اجر او ثواب ورکوي. او صرف داسې نه، دا الله نبی فرمایي وبنا له بكل قدم مدینة فی الجنه. او چې کله د اراده او عزم وکړو چې زه به د نن نه پس نه د الله دین زده کوم، د الله نبی فرمایي رب ذوالجلال ورته د یو قدم په مقابله او په عوض کې په جنت کې یو خار جوړي، یو بلډینګ، یو خار ورته آبادی. نو طالب العلم چې څومره قدمونه علي، د دومره قدمونو د تعداد مطابق دته دغه کال عمره اجر او ثواب لیکي. چې څومره قدمونه طالب العلمان اخلي،
رب ذوالجلال ورته جنت کې عظیم عظیم خارونه جوړي په یو یو قدم باندې. او صرف داسم نه، د طالب العلم دا مقام دی. دا الله نبی فرمایي یمشي علی الارض، چې کله طالب العلم پزمکه باندې رواني مزل پزمکه باندې کوي نو مقام ته وګوره. دا الله نبی فرمایي والارض تستغفر له، دا ازمکم د دې طالب العلم د پاره د رب په دربار کې د مغفرت دعاګانې غواړي. څومره لوړ مقام د طالب العلم دی. او بیا صرف ختمي نه، دا الله نبی فرمایي الله جل جلاله ورته طالب العلم ته په یو یو قدم باندې یو یو کال عمر اجر او ثواب، په یو یو قدم باندې په جنت کې یو یو خار آبادی او زمکه د مغفرت دعا غواړي. دا الله نبی فرمایي کله چې سحر شي، دا الله نبی فرمایي رب ذوالجلال دا سحر د طالب العلم د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. کله چې ماښام شي د دې طالب العلم د پاره چې هغه د نن اراده وکړي چې زه به د الله دین لا خپل زندګۍ کې وخت وقف کوم، د الله دین بس د کوم. د الله نبی فرمایي سحر هم د دې طالب د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي، ماښام هم د دې طالب العلم د پاره د رب ذوالجلال دربار کې د مغفرت دعاګانې غواړي. او بیا د الله نبی فرمایي مغفورا له، رب ذوالجلال دې طالب العلم ته دومره لوړ مقام ورکي چې دته رب ذوالجلال بخشش نصیب کړي. دومره لوړ مقام رب ذوالجلال طالب العلم له ورکي. او بیا د الله نبی فرمایي شهدت الملائکه لهم، رب ذوالجلال دربار کې دا فرشته د دې طالب العلم د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او سوي د دې خبرې گواہی ورکړي دا فرشته بانهم اتقاء الله من النار. رب ذوالجلال دربار کې ملائکه علیهم السلام د طالب العلمان مبارکه د رب ذوالجلال دربار کې دا گواہی ورکړي چې دا طالب العلمان چې د نن د دین د زده کړې اراده او عزم وکړو، رب ذوالجلال دربار کې فرشته د دې خبرې گواہی ورکړي چې رب دا طالب العلمان د رب ذوالجلال دربار کې دومره مقام منتلو چې رب ذوالجلال د جهنم نه آزاد کړ. دا د طالب العلم مقام دی. کنه نن موتا دا اراده وکا چې مونږ به په خپل ژوندۍ کې کم از کم په یو هفته کې نیمه ګنټه د الله دین لور کا، نو زمونږ به په میاشت کې منځونه هم درست وي، جنازې به هم درست وي، ضروري مسائل به هم درست وي. خو که چېرته ما تا په دې خبرو باندې بېګاله سوچ وکړو چې دا کومې خبرې وشوې چې د الله دین له دې کله لږ غونته کې وخت ورکړو، بیا تو وګوره د الله د رحمتونو دروازې ستا باندې راکولاویږي. ستا په کور کې هم برکت دی، ستا په مال حال کې هم برکت دی، ستا په رزق کې هم برکت دی، ستا په اولاد کې هم برکت دی. خو که نه مونږ کله دې دین ته شا کا، چې کله مونږ قرآن ته شا کا، دین ته مو شا کا، اسلام ته مو شا کا، بیا به زمونږ ځمکې هم دغه شان زرخیزي، خو برکت به پکې نه. زمونږ اولاد به مې خو هغه به نافرمانه وي، زمونږ کورونه کې به جنګونه او جګړې وي. ولې؟ کوم قانون او کومه ضابطه او ډیسپلن چې زموږ ستا د پاره رانازل شوی دی، دنیا ته راغلی دی، هغې ته خو ما ته شا کړې ده. هر چاته پکار دی چې په خپله زندګۍ کې هفته کې کم از کم په هفته کې نیمه ګنټه، چې ډېره کمه ده نیمه ګنټه دې دپاره منتخب کړي چې یاره چېرې په هفته کې مونږ ته ته یو فهم دین، درس قرآن، درس حدیث مونږ ته بیانو. دا به زمونږ ذمواري. دغه رنګه دې سړو ته، دې نارینهو ته، زمونږ د روریانو ته، د مشرانو ته هم پکار دي چې هفته کې یو ورځ منتخب کی او د الله د عظیم دین دې دپاره وقف کی چې مونږ به دا زده کوو. چې کله مونږ دا اراده وکړه، د الله نبی فرمایي په دې ځمکه کې چې څومره ځناور دي، دا ځناور هم د دې انسان دپاره د رب په دربار کې د بخشش او مغفرت دعاګانې غواړي. او بیا خو تاسو زمانه په دې باندې ښه پوهېږئ چې د دې وچې نه لمده ډېره زیاته ده. د الله نبی فرمایي دا وچه څه کې په دغه لمده او سیندونو او سمندرونو کې چې څومره ځناور دي، دا ټول د رب په دربار کې د دې طالب العلم دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او بیا چې دا وچه او دا لمده را یو ځای کې، دا بره خلا او اسمان د دې نه بیا ډېر زیات لوی دی. د الله نبی فرمایي طالب العلم چې کله اراده او عزم د الله د دین د زده کړې طلب یې شروع کړو،
الله نبی فرمای دا بره خلا کې چې د رب څومره مخلوق دی دا ټول د دې طالب العلم د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي هغه مخلوق د رب ذوالجلال چې هغه معصومین دي نورانی مخلوق تی ملائکه علیهم السلام دي هغه هم د دې طالب العلم د پاره د رب په دربار کې د مغفرت دعاګانې دا ما ته نن ډېره لویه موقع ده خبرې به په دې ځای باندې راټولې کړو ما ته نن ډېره لویه موقع ده چې مونږ دلته کې لږ غونته کې وخت د الله دین ته ورکړو که تاسو که ته مشران لړ د دنیا نه هم په دغه پولو په دغه پټو کې به ګرځېده هغه لاړه ما او تا سره نن وخت دی چې مونږ قرآن او د دین طالبان جوړ شو کله چې مونږ د قرآن او د دین طالبان جوړ شو نو د رسول الله مبارک دا فرمان یاد ساته چې کله مونږ ته مرګ راغی نو دا مرګ به د شهادت وي رب ذوالجلال دې مونږه د الله د دین طالبان جوړ کړي